وي په سعودي عرب کې د کفالت سیستم ختم شو، اوس به خلک د کفیلانو نه بغیر ژوند تیروي. دا څه ګپ خو نه دی. ته چې بار یو ملک ته ځې که هغه یورپ دی که دغه دی، ته به یو کمپنۍ په دغه باندې به ځې، به ستا ذمهواري هلته به ستا یو سپانسر یا به تا هغه کارډ به دله جوړوي، اقامه به دله جوړوي د هغه ځای مطابق د نظام مطابق. ګورئ دوستانو، د طارق پټان شان سړي په یو ویډیو جوړه کړل و یاره کفالت سیستم ختم شو. چې کفالت سیستم ختم شو د هغې بدل کې بیا صحیح. ګوره اصل کې خبره داسې نه ده، کم خلک چې تاسو ته صحیح خبره نه کوي. په تفصیل سره په سبا زما ویډیو را روانه ده، 15 منټه ویډیو ده، په تفصیل سره به هم تاسو وګورئ. کفالت سیستم دا نه ختمېږي، البته په دې کې اسانیانې راتلی شي. لکه مخکې ډېره سختي وه، اوس ورو ورو چې د سړی اقامه ختمه شي نو هغه مطلب تنزل هم کولی شي، هغه د سفارتخانې نه په خروج هم تللی شي. البته خبر اصل کې دا ده، ویډیو ټوله وګورئ چې پوه یم کم پې چې کم خلک دلته په خپل نوم باندې بزنس کول غواړي، د هغو سره په لکاو ریالۍ په خپل نوم باندې بزنس کوي، نو هغه 8 لک ریاله به جمع کړي، خپل کلیرنس به د خپل پیسو وکړي ګورنمنټ ته. نو ګورنمنټ به وله اقامه ممیزه ورکړي، که د 1 لاک د کال دپاره اخلي او که د آل لایف دپاره اخلي. د کال فیس 1 لاک ریال دی، بل کال به بیا هغه تجدید کوي، بیا به تجدید کوي. که د آل لایف دپاره اخلي 8 لک ریاله به جمع کوي. اوس د دې فواید څه دي؟ د اقامه ممیزه د اخیستو دپاره شرایط څه دي؟ هغه انشاءالله سبانه ویډیو کې به بیا تاسو وګورئ. خو دلته د دومره ما چې د کفالت سیستم نه ختمېږي، بیا به خلک لکه د چا په دغه کې به اقامه به ولې څوک جوړوي. دا یو سیستم دی، دا په ټوله دنیا کې چلیږي. ټیک شو، خو هلته نومونه جدا دي. دا خلک بالکل دروغ وایي، دا سیستم برقرار دی. تاسو به موسم د کفالت کې به تاسو زم په کفالت کې یم، په کمپنۍ کې تاسو به هم یې. دا خلک دروغ وایي، دې خلکو په خبرو باندې یقین مه کوئ او تاسو لایکونه دغه ورکوئ چې ځکه دا جعلي خبرونه چې کوم دی نو خورېږي. البته د اقامه ممیزه به تاسو اخلئ څنګه، د هغې دپاره شرایط څه دي. انشاءالله سبانۍ ویډیو کې به زه تاسو سره انشاءالله ضرور شیر کوم.